پلار زوی سي زوی پلار سي پلار زوی سي زوی پلار سي ډېر به تاسو داسې لیدلي چې پلار ته وایي بابا پیسې نه پوهېږي بابا دا ماحول دی حقیقت ماحول دی حقیقت ستا د دغه د لګۍ په ماحول پلار نه پوهېږي دې کې شک نشته پلار په دا معاشره حقیقت نه پوهېږي ځکه دا د لګۍ معاشره ده دا یاري د رنډېتوب معاشره ده په دې باندې خود پلار نه پوهېږي پلار سادګي زندګي را تېره کړې ده پلار ژره په سادګي کې سپینه کړې ده پلار د اسلام او د ایمان په دایره کې د نن زندګي تېره کړې ده حقیقتا هم پلار په شي نه پوهېږي مور په شي نه پوهېږي زوی پوهېږي د نن سبا معاشرې موافق حقیقت هم پلار نه پوهېږي ځکه ته د الله ته د لګۍ په معاشرې ښه پوهېږي پلار د الله نه د هغه د لګۍ په معاشرې نه پوهېږي ته خبیث یې فاسق یې فاجر یې نو ځکه پلار چې دی هغه د معاشرې په طریقه نه پوهېږي ولې دغه معاشره اکثره خبیثه معاشره شوه د فیسبوک فجور معاشره شوله د فیسبوک معاشره شوه د لوڅو ویډیو معاشره شوله د فلمانو و د ډرامو معاشره شوله پلار په دې حقیقت نه پوهېږي پلار په ټچ موبایل نه پوهېږي مثال مې تر دې پورې درکړی چې نبي علیه الصلاة والسلام و دې سړي ته دا وفرمایل چې کومه مینځه خپل مالک وزېږوي نو دغه د قیامت غټ علامت د دې څه مطلب نن سبا دا دی چې پلار زوی سي زوی پلار سي زوی به پلار ته وایي چې ستا معاینه څه کوم زوی به د پلار در مخه په لږ سر باندې ناست دي زوی به د پلار د مخه په چاړه پر ژره باندې راخستی خو د پلار څه به شرم و حیا و غیرت نه پلار ته به د زوی د مخه حیا درېږي پلار ته به د زوی د مخه شرم و حیا و غیرت درېږي لیکن زوی ته به شرم و حیا و غیرت نه درېږي مور ته به په داسې الفاظ باندې ګایېږي چې هغه الفاظ د وینا په دې سپیکرو په دې مسجد کې ول نه مور ته په داسې اندازه باندې ګایېږي او د معاینې څه به مور جوړه کړي د زوی څه به پلار جوړ کړي لیکن د پلار څه به زوی جوړ کړي مور ته به د معاینې مرتبه ورکوي چې زموږ نیکهګانو زموږ پلرو زموږ ور نیکهګانو او معاینې ته کومه مرتبه ورکړې وه هغه به د نن سبا معاشره د نن سبا ځوانه طبقه هغه مرتبه به مور ته ورکوي او کومه مرتبه چې معاینې ته ورکړې وه زموږ نیکهګانو زموږ مشرانو زموږ هغه پیشنۍ خلکو لیکن نن سبا معاشره به هغه طریقه وچیش ورکوي وښځې ته ورکوي لہذا نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل شي یوه علامه د قیامت دا ده چې کومه مینځه مالک وزېږي کله پلار زوی سي او زوی پلار سي خدا یوه خبره ده چې ګوره پلار به هم په ځان کې هغه د پلاروالي مرتبه د پلاروالي طریقه راولي ګوره کتاب لیکلی دی دا تربیت الاولاد دوه جلده کتاب دی دا لیکلی دی چې پلار به د زوی در مخ داسې خبرې نه کوي پلار به د زوی در مخ سګریټ نه څکوي پلار به د زوی در مخ نسوار نه کوي پلار به د زوی در مخ نشه نه کوي او پلار به د زوی در مخ داسې طریقه نه کوي چې هغه د ادب خلاف د مروت خلاف طریقه وي بلکې پلار به څه کوي دا زوی به دغه رقم تربیت ورکوي چې په خپلو اعمالو په خپلو اخلاقو باندې چې ورکړي تربیت ورکړي امام مالک رحمه الله تعالی ته یو چا د په څلوېښتۍ کې زوی وروستی ول پر دا باندې دم وکړه امام صاحب امام مالک رحمه الله تعالی ورته وویل چې آیا د داکشني تربیت مې کړی دی د داکشني تربیت مې کړی دی مور پلار دواړه ورسره وو هغه ویل ای امام صاحب د داکشني تربیت څنګه وکړو دا خو په څلوېښتۍ کې دی د شلو ورځو دی د 22 ورځو دی دا تربیت څنګه وکړو ول امام صاحب لا سر مبارک شته کوي تاسو دا سر داسې وځړوي سر داسې کوي داسې کوي صاحب وای بیا ورته وویل ول سبحان الله زوی دومره درڅخه غټ شوی دی دومره شپې پر تېرې شوي دي دومره ټیم پر تېر شوی دی تاسو تر اوسه د زوی تربیت نه دی کړی خو امام صاحب د زوی تربیت څنګه کېږي و د زوی تربیت به هلته ته کوې د کښني تربیت به هلته ته کوې چې کله مور په دا پوه شي چې زما په نس کې یا دې کښنی شو زه حملداره شوم بیا به د مور و پلار یو داسې طریقه نه کوي چې هغه د ادب خلاف طریقه وي ځکه په د مور په نس کې په هغه کښني کې د دې پلار بدعملي د دې مور بدعملي د مور په نس کې په ده باندې اثر کوي بد اثر پر اچي د مور یا د پلار داسې د مروت او د ادب خلاف طریقه به بیان نه کوي چې په دې باندې پوه شي چې د مور په نس کې کښنی
مور حملدار سول بیا به د کښنه تر پیدا ایشه پورې به داسې طریقه به نه اختیاروي چې هغه د ادب خلاف طریقه یې ځکه دا د دې پلار بده طریقه د دې مور بده طریقه د دې مور په نس کې پر ده باندې بد اثر اچي دا وګوره موږ دا د چا پیل د 15 کال د 30 کال د 20 کالو سي او موږ د دین تربیت لا نه ور کړی د خپل ځان سمیم تربیت نه ور کړی په خپل مې جره مبارک باندې چړای به تیر اخیس د زوی در مخ زوی به ما څه شي زده زوی به د ما څه کم اثر واخی زوی به د ما څه دغه لا علاج کینسر بیماری نه واخی چې زه د زوی در مخ په سر ګرځم زه د زوی در مخ په تیر نام په طریقه باندې ګرځم زه د زوی در مخ یو داسې طریقې کوم چې هغه نه خدای ویلي نه رسول ویلي او الله او رسول حرام ورته ویلي خو زه کوم نو آیا زما زوی به دغه بد اثر د ما څه نه واخی دا ګناه به د چا په غاړه د بیانو کدا پلار مړی که ژوندی الله پاک د عذاب ودت ورکوي ځکه د دې ګناه باعث دی جوړ شوی دی پر دې باندې خو بل رمز ډیر مجلس چې دغه د کراچي پر نکی باندې موږ کوم ځل ته وښته سوراب ګوټولا دا چې په جاره کې به قسم کټونه جوړول نه مونږ پریښو خالي فرنچ کټ نو فرنچ کټ وو اوباما کټ وو بوش کټ وو فرعون کټ وو یو د خباثت یو کټ هغه پدې کړو چې ار څوک د طریقه جوړي ار څوک د کټ جوړي الله به یو عذاب د تحمل کوي په دا قبر کې دا ځکه د کم شي چې کم څوک باعث ابو نرمش په دې باندې ډېر مجلس وکړي کله شکار ته باعث الله به د شکار عوض ته په دنیا او په آخرت کې درکړي الله به بس درلیکي او کچیر د بد کار باعث ولې الله به د بد کار کوم عذاب شدي دا په قبر کې وتا درکې ژوندې وي پتا به لیکي د زوی غلط کار پتا به لیکي د المسیح غلط کار پتا به لیکي د انډوالو ملګری غلط کار پتا به لیکي ځکه دې باعث ته جوړ شوی